البحر الرائق کې دا زمون د فقه حنفی او مستند کتاب دی. بده کې لیکلي دي چې کله ابراهیم علیه السلام ته حکم وشو چې تخپل زوی ذبح کا، نو د ابراهیم علیه السلام د الله د حکم مطابق چې کله خپل زوی ذبح کولو، نو دغه وخت کې حضرت جبرئیل علیه السلام ته حکم وشو چې فوراً جنت ته لاړ شه او د جنت نه یو ګډ راولا چې د حضرت اسماعیل علیه السلام د قربانۍ په بدل کې فدیه وګرځي. نو چونکې دا انتهایی مختصر لمحاتو چاړه په مړې پرته وه او په دې وخت کې حکم وشو، څومره تیز رفتار کې جبرئیل علیه السلام جنت ته تللی دی او د هلته نه ګډ راوستلی دی، او په دغه وخت کې جبرئیل علیه السلام ته خطره پیدا شوه. کو معمولی تاخیر کوم اسنه چې جبرئیل علیه ابراهیم علیه السلام د زوی په مړی باندې چاړه راکاږي، نو چې کله راورسېدو په خوله باندې دا کلمات جاری شو، الله اکبر الله اکبر. نو چې کله ابراهیم علیه السلام دا کلمات واورېدل، فوراً یې بره وکتل، چاړه یې ودروله، نو د خولې نه دا کلمات ووتل، لا اله الا الله والله اکبر. اسماعیل علیه السلام چې اطلاع وشوه چې زما په بدل کې د جنت نه فدیه راغلی ده، نو هغې وویل الله اکبر ولله الحمد. دغه تکبیرات تشریق ابتدا وه. تکبیرات تشریق د دغه مناظر نه راوتې کلمات دي چې مونږ او تاسو کوم موږ نه بس تکبیرات تشریق په تیز اواز وایو، دې پسې وروسته یو بهترین پسې منظر پروت دی، یو لویه قرباني پرته ده د پلار او د زوی، چې هغه منظر زمونږ او ستاسو مخې ته وي او دا کلمات وایو، نو دا زمونږ په ایمان کې د اضافې سبب هم ګرځي، او دا الله ته دومره خوښ شو دا کلمات چې بندگانو ته د خپل پیغمبر په خوله باندې حکم وکړو چې دا هر فرض موږ نه پس په تکبیرات تشریق په تیز اواز باندې وایي. نو دغه هغه ابتدا وه. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصلی صلاة الغداة یوم عرفه. د عرفه په ورځ یعنی په 9 ذی الحجه د اختر نه یو ورځ مخکې